امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي نو په هغې کې د ټول نه غټ شرط چې دی هغه ابنایي هرمز دی او په ابنایي هرمز باندې چې دی ایران د امریکې جازون له هم اجازت ورکړو. په دې ویډیو کې به دې باندې بحث کوو ځکه چې د امریکې او د ایران مذاکرات چې دی هغه روان دي او په اسلام آباد کې د ایران ټیم چې دی هغه را رسېدلی او د امریکې هغه چې دی هغه را رسېدو والا دی. په لږ ټایم کې به راورسې کېدی دا ویډیو زه اپلوډ کوم او هغه را رسېدلي نو د هغو ټیم هم را رسېدو والا دی. نو د دې د وجې نه کوم مذاکرات چې سټارټ دي د دې د وجې نه ایران چې دی د امریکې جازون له هم په ابنایي هرمز باندې اجازت ورکړو چې اوس هغه ابنایي هرمز چې دی دا پار کولی شي لکه په ابنایي هرمز باندې چې دی دا راتلی شي. ځکه د دې نه مخکې دغه ته امریکې ته او اسرائیل ته چې دی دغه لاره بنده وه چې د هغو کم حمایتي دي نو د هغو لپاره هم دغه لاره چې دا بنده وه چې هغه به ابنایي هرمز چې دی دا به نشي پار کولی. نو اوس د امریکې جازون له اجازت ورکړو خو اجازت یې ولې داسې ورکړی دی چې هغه به د ایران نه تپوس کوي نو حلو به په دغه طرف باندې جاز چې دی هغه به راپار کوي. لکه په ابنایي هرمز باندې به د هغو جاز حل راوړي د ایران نه تپوس وکړي نو حلو به جاز چې دی دا به راوړي نور د هغو له طرفه ورته اجازت چې دی دا میلاو شوی دی. خو ابنایي هرمز چې دی دا د ټولو دپاره لازم دی ځکه دغه لاره چې بنده شوه نو په ټولو دنیا باندې د دغې اثرات چې دي دا پرېوتل نو د ټول نه غټ شرط چې دی دا هم په دې مذاکراتو کې دی. ځکه که دغه لاره بنده شي نو د ټولې دنیا معیشت چې دی هغه د دې د لاسه خرابېږي. په ټوله دنیا کې د دې د لاسه چې دی مهنګۍ راځي او تاسو هم کتل د ایران د امریکې ترمنځ چې کوم جنګ روان و نو زموږ په ملک کې چې دی هم ښه پوره مهنګۍ راغلو او په ټولې دنیا باندې د دغې لارې اثرات چې دي دا پرېوتې دي. خو ایران وایي چې دغه لاره به زه کولوهم خو په دې باندې به ماته د یو جاز نه چې دی 2 میلیون ډالر چې دي دا ملاویږي لکه 20 لاک ډالر چې دي دا ماته ملاویږي نو حلو به په دغې لاره باندې جاز چې دی دا به راوړېده شي. هلته کې ټرمپ چې دی اوس بیا وینا کړې ده هغه وایي چې ابنایي هرمز چې دی دا به دی دغه شانتې کولاوي او په دې باندې به روپۍ نه اخلي څنګه چې مخکې کولاوو نو دغه شانتې به دا اوس کولاوي. او ایران کوشش کوي هغه وایي چې په دې باندې زه 2 میلیون ډالر والم ځکه په ایران باندې پابندیانې دي د هغې معیشت چې دی هغه په ښکته روان دی نو د دې د وجې نه هغه کوشش کوي که هغه دغه 2 میلیون ډالر د هر جاز نه اخلي نو د دې سره به د هغه معیشت چې دی هغه برابر شي. په دې چې کومې پابندیانې لګېدلې دي نو دی په دې چل ول باندې چې دی هم ښه پوره معیشت چې دی خپل برابرولی شي او کوم نقصان چې شوی دی نو هغه خپل نقصان چې دی هغه هم پوره کولی شي. خو که د دغه ځګي کې دغه پیس دغه ټکس چې دی دا د ولګولو نو د دې د وجې نه چې دی نور هم داسې سمندري لارې دي یوازې دغه لار نه ده هم ډېرې لارې دي چې هغه د نورو ملکونو په خوا باندې چې دی هلته کې جازونه تېرېږي. بیا به هغه ملکونه چې دي هغه به هم راوچتېږي او هغه به هم په خپلو سمندرو باندې چې دی هغه به ټکس لګوي هلته به پیس لګوي او د جاز نه چې دی هغه به روپۍ اخلي. نو د دې د وجې نه ټرمپ زیات کوشش دا کوي هغه وایي چې په ابنایي هرمز باندې چې دی په دې باندې ټکس ونه لګي که ده پې دا پیس ولګولو نو دغه شانتې بیا به د نورو باندې لګي او د دې اثرات چې دی دا په ټوله دنیا باندې راځي ځکه چې په دې باندې د هر ملک جاز چې دی هغه پار کېږي. نو د دې د وجې نه ټرمپ اوس دا کوشش کوي چې دی په دغه ځګي باندې ټکس ونه لګوي او ایران وایي چې په دې باندې به زه 2 میلیون ډالر چې دی دا به اخلم. نو تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک